أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. دوش آیت په سورۃ الزمر کې الله خالق كل شيء، الله د هر چیز پیدا کونکی دی، وهو على كل شيء وكيل، هغه پارسیز نگهبان دی. امام رازی او مختصر ربط لیکلی دی چې کله الله ډېر تفصیل سره وعد او وعید بیان کړل، بشارتونه او تخویفات، اوس واپس د توحید دلایل هغه شروع کړي. ابن کثیر وی چې الله دلته خبر ورکړي خپل ځان مبارک چې هغه د هر چیز خالق دی، د هغې رب دی، د هغې مالک دی او پای کې تصرف کوونکی دی. هر چیز د هغه د تدبیر او د هغه د طاقت او د هغه د حفاظت د لاندې دی. عنوان بدایي چې وم دلیل عقلی دی. دو کلی صفات د الله دلته بیان شوي دي. یو کلی صفت دا دی چې الله د هر چیز خالق دی، خالق کل شیء. دویم دا دی چې علی کل شیء وکیل، هغه د هر چیز حفاظت کوونکی او د هر یو شي ذمہوار هغه دی. همدا دو صفتونه د تقوا اسباب دي. انسان هم په دې دوه وجو د الله نه یریږي چې ګوره الله د هر چیز خالق دی او د هر چیز هغه نگهبان دی. په دې وجه انسان کې تقوا پیدا کیږي، هغه د الله په دو صفاتو باندې ایمان لري. الله خالق کل شیء، الله خالق دی د هر چیز. امام طبری الله هغه ذات دی، خدای توب یوازې هغه پورې خاص دی. عبادت سره باغله خای هر چیز هغه پیدا کړی دی، خالق د هر چیز دی، ناغه د عبادت لایق دی. هغه چیز د عبادت لایق نه دی چې هغه په چیز باندې قدرت نه لري، هیڅ چیز نشي پیدا کولی. هم طبری دا تفسیر کی. امام بیضاوی چې الله خالق کل شیء من خیر و شر و ایمان و کفر. بیضاوی که خیر دی که شر دی که ایمان دی که کفر دی، دا ټول الله پیدا کړی دی، الله دی پیدا کوونکی دی. وهو على كل شيء وکیل، او هغه الله په هر څیز باندې د هر څیز نگهبان دی، یعنی حفیظ دی، کلاءت او حفاظت کفیل دی د هر څیز، او رزقونه هغه ته لیږي که نه، الله د هغې ذمہوار دی، حافظ دی او قائم دی د هغې. امام رازی آیت ولیکلي، بیا تفسیر کوي په دی. فالمعنی آیت معنی دا شو چې ان الاشیاء کلها موکولة الیه، هر یو څیز هغه ته سپارلی شوی دی، هغه قائم دی بحفظها و تدبیرها، د هغې په حفاظت او د هغې په تدبیر، من غیر منازع، هغه سره په دې کې څوک تنازع کوونکی نشته، او نو سره په دې کې څوک شرکت کوونکی شته، هغه شریک نشته په دې کې. بیا ډېر تفصیلی مسله امام رازی په دې کې هغه کلامی هغه چیړلی ده چې فعل د عبد مخلوق دی که نه دی، فعل د عبد الله دی خالق دی که بنده. نو صحیح ده چې الله خالق دی، انسان کاسب دی، خالق الله دی. له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون. له مقاليد السماوات، یوازې د هغه په قبضه کې دي کونجیانې د اسمانونو او ځمکې. والذین کفروا، کسان چې انکار کړی د دې خبرې نه یا انکار کړی به آیات الله، د الله د آیتونو نه، اولئک هم الخاسرون، دا کسان خاص دي، تاوانیان دي. اتم دلیل عقلی پیش گئی. دریم صفت کلیه پیش گئی چې الله تعالی هغه د هر چیز تصرف او اختیار او مسئله مقالید السماوات والارض، او خصوصا چابیان خو بالخصوص الله سره دي، داغه په قبضه کې دي، نه پته ولګي چې خزانه مغبوخي کنه، که چابیان هغه سره دي، چابیان هغه سره دي. له مقالید السماوات، امام طبری معنی کې له مفاتيح خزائن السماوات والارض، دغه په اختیار کې دي مقالید دغه چابیان د خزانو د اسمانونو د ځمکو، دغه خو خدا چاته پرانی دی او چاته بندي، دا خدای الله خو خدا واحد د دې مقلید دی
او څوک وي کوم چې اقلید دی، الاقلید دغه جمع اقالید راځي، دې باندې وروسته بحث راځي. سمرقندي بیده مفاتیح السماوات والارض، دغه په اختیار کې دي مفاتیح چابیانې کنجانې د اسمانونو د ځمکو. څوک خزائن د اسمانونو هغه باران دی، د ځمکې خزانې هغه بارانونه دي، او د اسمان خزانې، د ځمکې خزانې چې هغه نباتات دي، دا بوټي دي زرغوني دي. اختصار نه کار غسته. ابن قتيبه المقاليد والمفاتيح، یعنی مفاتیحها و خزائنها واحدها اقلید، او دا فارسی جبه ټکی دی، عربی د تل معرب شوی د اقلید تغی جوړ کړي. مفسرین څنګه تاسو وروسته نو کتنو دغه دوره لري ابن جوزی وی چې مقالید نسوک وی مفاتیح مراد دي، چابیان نسوک خزائن مراد دي، ضحاک وغیرہ وی داغه په اختیار کې دي خزانه د اسمانونو د ځمکې. دو تفاسیر دی، چابیان سوک مقالید معنی کی، سوک خزانے معنی کی، دا دی لغت دا وجه. قرطبی وفیه لغت نخرا اقالید علیها یکون واحدها اقلید، دیکھو وبل لغت هم دی چې دا اقالید وی کم چې طبری لګلو. اقلید چې شو جوهری وی اقلید المفتاح، اقلید مفتاح ته وی چابه ته وی. والمقلد مفتاح کالمنجل، منجل پیژنه کنه، منجلا سرنا کپڑا به راو کوله کنه مونږ له چې مونږ واړو لوخ به په سر کاو نو هغه به پټکي غونته کې جوړ کې داسې ټیر غونته کې د کپڑے نه ته توي کی ابه کې خو باغې باندې به غدش کې هو نه وای باندې بل پروت وي ته منجل وي، منجل لګنه یربما یقلد به الکلا چې باغې دی وي باغې باندې غیا تړي دا پړو نه جوړ کې کنه دا دربو نسی جوړ کې پړې ته جوړ کې او چرنے مرنے روته بیا کنه دوستو نی پړې ته جوړ کې ودغه شان واقلد البحر على خلق كثير چې ګل عربوي کنه معنا بدای چې هغه دریاب ټول خلک غرق یعنی خلک یک تعالی کا بند کا چپو کې بند کو. مجاهد المقالید هي المفاتيح بالفارسیه، فارسی ژبه کې مفاتيح ته وي، دیکھم مفاتيح کې چل چې مفتاح ته نزان لمانه چې مفتاح ته نزان لمانه ده، سو کوئی خزانه ده او سو کوئی چابی ده. بهر کیف ابن کثیر وی کدواړه معنی والے کنه خزانه شوی ک چابیان شوی نه دواړو قولونو مطابق دا چې ان ذمه الامور بيده، د کارونو واګي د الله په اختیار کې دي، د ملک او د حمد او بارسز قادر دی. کته خزانه لګه ک چابیان له بس ارزه غسر دي ځه چل کې. او ابن ابي حاتم په دې کې اور ډېر کمزوري حدیث وی نقل کړل دي، دا توبریم نقل کړل اصلا خو چونکه ابن کثیر په دې باندې کلام کړو نو ما نقل کړو. ابن کثیر محدث هم دی نو مفسر هم دی. هغه ابن ابي حاتم نقل کړی دی وفي صحته نظر، نو دا کمزور دی ګوره، ولكن نذكره كما ذكره، لیکن موږ ذکر کو څنګه چې هغه ذکر کړی دی. سند یو ګد دی عثمان ابن عفان وی هغه تاسو کو نبی صلی الله علیه وسلم نه د تفسیر د آیت له مقالید السماوات والارض بارکه ناغو فرمایل چې عثمان استانه مخ کې معنی چا دې تاسو نه لګړي. تفسیر د دې دا چې لا اله الا الله والله اکبر وسبحان الله وبحمده استغفر الله ولا قوه الا بالله الاول والاخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دا یو د تفسیر دی چا چې دا وې عثمان اذا اصبح 10 میران کا چې سار کی لزر دا وې دل بشپک صفاتونه ورکړي، شپږ خصال بدل ورکړي شي. اول لال چې د ابلیس او دغه لخرونو بچ کړي شي حفاظت وي، دل بعد اجرونو یو خزانه ورکړي شي. دویم دی دریم فطرفع له درجن فی الجنه، جنت کې بده یو درجه پورته کړي شي. سلورم حور عین کې به یو سره د نگاه وکړي شي. پنځم فیحذره 12 ملکا، 12 ملائک به حاضر شي. شپږم فیعطى من الاجر، اجر بول الله سے ورکړي شي لکه په شان دا سړي چې قرآن تورات انجیل او زبور ولوستو، او سره به د اجر د مزیاتی لکه دا یو سړي حج قبول شي او عمره قبول شي، او که په دغه باندې مړ شي کنه تبعا بتابع شهداء د باندې مهر والی شي، دغه مهر د شهیدانو مهر یعنی هغه کې به حساب ول شي.
بهر کیف ابن کثیر وی چې دا ابو یعلا مسلم نقل کړی دی یحیی ابن حماد په سند کې وهو غریب وفيه نکارت شدید دا حدیث انتہائی کمزور دی اکثر مفسرین دې دا لیکلي دي امام بخاری رحم الله لیکلي او سړی موضوع او منکر او کمزور حدیث بیانی د وال پکار دی وي او که سړی دې لپاره بیانی چې دا سره بیان کړي دا کمزور دی دا صحیح حدیث نه دی نبی صحیح دا وهو غریب نو احادیث درجی دي سحل کو ځانم ډېر جوړ کړی صفائی پکار دا والذین کفروا بآیات الله کسان چې انکار کړي د الله د آیاتونو نام طبری وی انکار کړي د الله د حجتونو نا حججنا دلایلنا داغه تکذیب کړي داغه انکار کړي سمرقندی انکار کړي د محمد صلی الله علیه وسلم نو د قران نام دلته یو اعتراض راځي ګور وروسته وی چې داغه په اختیار کې مقالید دي کنه او سی والذین کفروا ربط دې دویمه جملې سره ویسه ده دا سوال کشاف پورته کړي خپل یو جواب ورکړل دي هغه جواب په دوه وجه باندې امام رازی کمزوري کړي هغه دا وی چې ګوره کشاف دا وی زمخشرین دا ورستو یو نه جلاه الذین اتقوا آیت 61 سره متصل له دی هغه سره هغه خلق له الله نجات ورکول دین کفروا بآیات الله اولئکم الخاسرون او دا مینس کې به جمله معترضه ده وان له مقاصد السماوات والارض پورې امام رازی وی دا ربط په دوه وجو کمزور دی هغه ان وقوع الفاصل الكبير بين المعطوف والمعطوف عليه بعد دا مینس کې دومره لوی فاصله معطوف و معطوف علیه کې دومره لوی فاصله دا غلطه خبره ده رب صحیح نه دویمه وجه تجداو په دویمه وجه باندې په دویمه وجه سره کمزوري ده هغه جمله فعلیه ده وینج الله الذين اتقوا اول الذين كفروا بآيات الله اولئكم الخاسرون جمله اسميه نعتب د جمله اسمیه په جمله فعلیه باندې لا يجوز په نحو کې دا جایز نه دي او دې ته کني دا کشاف علوی نه وي دیکھیں بنور باسونه می خو د سمین تفسیر را کولوګه بیا بحر المحیط را کولوګه بل محیط مخکې د سمین رستو دی ایمه یو بل سم ډزار ورکړي هغه یو بل تنختی پدې کې هغه بل الاخر عندي دما په نسبت زیات نزدې او صحیح تفسیر دادت ربط ان يقال انه لما وصف الله تعالی نفسه بصفات الالهیه والجلاليه کہ الله د ځان صفات بیان کړل په د اولوهیت او د جلال او هو کون خالق الاشیاء كلها او سره د خالق دار سیزم دی او مالک هم دی دغه په اختیار کې مقالید د زمکو اسمانونو دی مکمل نو پسې او فرمایل والذین کفروا او څوک چې انکار کوي د اخکارا 12 آیتونو نه چې مقالید نه انکار کوي کنه او د خالقیت نه انکار کوي سره د بتانو عبادت کوي ایا د غیر الله عبادت کوي اولئک هم الخاسرون ویره ودا سي راځي ها اولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانیان دي طبری اولئک هم المغبونون حظوظهم فی من خیر السماوات التي بيده مفاتيحها دا کسان دي تاوان کې واجب خپل اسی برخه خراب کړي هغه برخه چې په د نظم کې اسمانونو چې کم خیرونه وکنه دا اختیار د الله سره ونه دي دا نه محروم شو دي په کې تاوانیان شو آخرت کې دي لپاره خلود فی النار د دنیا کې دي ایمان ورنړو ځکه دي لپاره شرم دي طبری دا تفسیر کړي قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قلوا يا نبي أفغير الله آيات الله نسوا تأمروني تاسو مالا مشورہ راکوي أعبدو چیز عبادتکم أيها الجاهلون اے جاهلون اے جاهل سړی ته ماده سوي چې الله نه علاوه مخلوقات عبادت کوم د تیرشیو دلایل باندې تفریع کوي دلائل بیان شو اته دلائل تا اور ده کنه شیخ به وی چې د حوامیم دي کنه ارستو اخره پر ټول دی کې اته دلائل بیانې کې د نه شروع شي دي کنه دلائل بیان شو کنه توحید فی العبادت باندې ما واضح دلائل بیان دو باوجود تاسو ما د غیر الله د عبادت دعوت راکوي تا خو ډېر وی جهل له او دا دلیل په دې باندې چې شرک طرف ته څوک دعوت ورګي کنه هغه پورا جاهل دی خبر پورا مکمل جاهل دی پټکي به والی او نور کاته به کړي خدا جاهل دی جاهل مطلق او توي او جاهل مرکبي جاهل مرکب هغه چې هغه ته پته نه چې جاهل یم دا خپل جاهلت نم جاهلی
پوه شوې نو هغه جاهل مرکب دی که نه زما د خپل جهالت کې زمونږ شک هم دی نو په هغه شک کې هم زمونږ شک دی ورسېدې په انداز د اعلان کې براءت کی د اعلان په انداز کې څه کې براءت کی قولوا اے محمد صلی الله علیه وسلم د خپل قام نه مشرکانو ته وایا تو بری وی اتا چې د بوتانو عبادت ترابلی هغه ته وایا اف غیر الله آیا سوا د الله نام د الله نه سوا چې سدي کنه شیخ به غیر الله باندې چې خلک غیر دشمن ته وي پښتانه غیر دشمن دي دا غیر خلک دي انګريز باندې کنه الګ غیر ده الګ غیر سود انګريز دشمن وخا پښتانه ټول یو پښتانه وګنه نو خلک دا بغیر د معنا لري نو توای ما سوا الله وایا د الله نه سوا چې سدي الله نه سوا چې سدي تأمرونی تاسو مشوره کوي مالا امر ما په معنا د حکم ماخله تاسو مشوره کوي مالا عبادو چې عبادت وکم ایها الجاهلون به تبری مخه کړه فغیر الله ایها الجاهلون بالله تأمرونی اعبدو ادا څه کړه آیا د الله نه سوا اے جاهلانو تاسو مالا دعوت راکوي چې عبادت وکم تبری دا معنی کی بیزاوی ای اف غیر الله اعبدو آیا پس د الله نه علاوه د نور سيزونو د نور مخلوقات عبادت وکم پس دوم دلایل او د مواعید نورستو دوم دلایل یری ما اورید عذابونه می اورید ایها الجاهلون سمرقندی ایها المشركون تأمروني ان اعبد غیر الله اے مشرکانو اے د الله سره شرک کوونکو تاسو مال مشوره کوي چې غیر الله عبادت وکم امام رازی وی زدا ایم د آیت پشان آیت قران کې بلم تیر شوی بالکل سورۃ الانعام 14 آیت قل غیر الله يتخذ وليا فاطر السماوات والارض او آیا سوا د الله نه جوړ کم کارساز حال جگہ فاطر د اسمانونو د زمکو دی خالق دی ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد اوحي اليك يقينا تا وحي کړه شوی دا ویل الذين من قبلك وای کسانتم جستان مخکیو لئن اشركت کجره تم شرکو کی لا يحبطن عملك نخام خاص عمل به برباد شي ولا تكونن تبخام خاشي من الخاسرين د تاوانیانو نام ما قبل لمخ هغه پر آیتونو د پر علت شرک لزنکم عبادت زوی غیر الله نکم اوجه دادا چته دا مشرکان او جاهلان د دې دعوت باندې غره غوګو نه غره د دې ځان ساته غره ولي دا شانته وحی بل اتفاق ټولو پیغمبرانو ته شوی دا چې شرک کول سره غره نیک عمل بربادیږي عمل نه غره تبا کیږي غره دیونه من غره عنوان بم دغه شرک سره تمام ټول اعمال حبط کیږي ضایع کیږي ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلكم لیکن من وحی کړی دا ته محمد صلی الله علیه وسلم تا دستاره وحی کړی دا او هغه انبیاء او رسولان د جستانه مخکیو د توحید ګورخه سمرقندی الانبیاء بالتوحید ټول انبیاء د الله توحید وحی کړی وها توحید ګور دا متفقه مسله ده دا اوس په خلک چې اختلاف کوي کنه ټول پیغمبرانو خلاف کوي ګوریات ساته سو وحی شو ولا نشرک لا يحبطن عملک کچرتا شرکو کو تا تم دا سوی مخ اریو پیغمبر تمای ویلی دی دا مې د ویلو اے پیغمبر بالفرض کتا شرکو کو بالفرض پکې وایا پیغمبر شرک نه کوي نه هغه مشرکی بالفرض کتا شرک او کو لا يحبطن عملک لا يبطلن عملک ابن جریر وستا عمل به تباشی تا ته بداغه ثواب نه ملاویږي تا ته سزا صرف د شرک ملاویږي مونږ ټول ته دا وحی کړی دا تاسو به د خاسرینو نشه ان ټول ته می ویلو اے پیغمبرانو کو تاسو شرکو کو تاسو به تبای عمل بم تبای تاسو بم ختم بیا تا تم زه وحی کوم پیغمبره سمرقندی وی ای ثواب وکا ستا ثواب به ختم شي تباب شي اگر جته کریمن علی ما باندې ډېر ګرانه کریم پیغمبره په ما ګرانه هو کو تا شرکو کو نستا عملم ختم دی فلو اشرکت بالله لا يحبطن شرک دومره بلید کار دی یاد ساته ګوره ګنده کار دی ګوره تبعی ولتكونن من الخاسرین خامخاشبت د خاسرین نقصانیانو نه تبا کیدون کنا ولتكونن من الحالکین تبری وی تبا خامخاشه د هلاکی دون کنا بالاشراک بالله
ان اشرکت بی شیئا شرک کول سره د الله پاک سره شریک جوړول به وجب وګړه تباہ بشه تباہ کچرتا شرک کو سمرقندی تبا خامخا خاسرین نشه په آخرت کې خدا امت لپاره تنبیه ده په آیت کې دغه چې نبی چر شرک نه کوي امام رازی وی چې ګوره څنګه چې طاعات د انبیاء او د رسولانو هغه نور طاعات او دغه ثواب ډیر وي د نبی د مون ثواب زیات ته کنه ولې دغه ایمان مونږ چته دغه عمل دغه طریقہ هغه ډیر صفای سره ډیر الله خبریم که غلطی دي کیږي نه مونږ بوتلان مونږ دغه ورغوله که چاو وی ټیک ته کني بس مونږ وای شو ویل نسنګ طاعات او دغه مرتبه ده کنه امام رازی فکذالک القبائح التي تصدر عنهم دغه شنه گناهونه کله چې داغې نه وشي شوی ته نه دی ګوره یا دوساته ګوره کله داغې نه وشو بالفرض والمحال وشو ته نه داغې سزا هم ډبل سورۃ الاسراء 75 آیت اذا لا ذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ها دې آیت مطابق وای تاسو د ازواج مطهرات دوباره کې نو لسته کله نور خلک دغه کې نه کوي بګ تاسو کو تاسو بس ډبل سزا وای ګوره سورۃ الاحزاب کې لندن تر شوی دی اوسو امام بیضاوی می دا کلام د علی سبیل الفرض بالفرض والمحال ته ویها بالفرض اے پیغمبر کتا شرک کو تک نه هو کو دیو کو نست عمل تو ګور نه ټینګي د پیغمبر عمل نه ټینګي امتیانو ته ګورسن خطاب ده امام بیضاوی چې والمراد به تهیج الرسل انبیاء وګه هغه جوش پیدا کی ګرمي چې ګور شرک نه وړي او کافران مایوس کی او امتیانو ته ګوره پیغام ورکی پدې کې امت ته پدې کې پیغام نه ګوره چې شرک اختلاف ګوره اخته نشه ګوره ابن کثیر وی دا د آیت غونته کې انعام 88 ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون تاسو به تیر شي انعام در هدیه کنه ول سنبیا دې کوم نه تلستی کده پیغمبر پرانو بالفرض شرک کړي کنه لحبط عنهم ما كانوا يعملون دا خورډر پسور کې ابو ویدازه ولو اشرک لحبط عنهم ما كانوا کده پیغمبرانو ډېر انبیا بیان شي دوه روایتونو کې کدی شرک کړي کنه دی ول سنبیا لحبط عنهم ما كانوا يعملون دی عمل نه بربادو انعام کې هوټسي کې دغه لګایتونو اوس دلته زوې ټول پیغمبرانو ته ګوره ما دا وحی کړی دا ګوره هر پیغمبر ته آدم علیه السلام نه والے کنه آیت نه معلومیږي تاسو خیال لې دا څه خلک دي چې هغه دا وی چې نوح علیه السلام اول نبی او چې هغه د شرک تردید کړو آیت سوې موږ ټول پیغمبرانو ته دا مسله خولې و مخکې به ټیک د شرک بنو خدا مسله خو الله ته خولې وکنه آدم علیه السلام ته الله خولې وکنه شیخ علیه السلام بیا هغه پسې و نوح علیہ السلام خو لس پوښت داغه نورستو راغلی کنه زوړ ریکارډ چې ګور زموږ د ملکونو کله ملک هم دی 4 پوښت گزرے ہیں کہ یہ گاؤں آباد ہے کله بولی کہ 17 پوښت گزرے ہیں هر یو هر کې ریکارډ روخ کې ما په خانه نه کنه پای کې دالی ګلی پوښتونه دې په لسم ځای باندې نوسه ادم یو پروپاګاندا غونډه ده چې دا غازی پیغمبر ہوتے ہوئے دی دیر غړ ته ارنګ برنګ کله ده کنه هغه کې ودا نوح علیہ السلام پلار ده مونږه منو نه موږ په څه دلیل نشته هو دلته آباد شي والله علم خبر نه یو بل الله فعبد وکم من الشاکرین دا جاهلان لګیا دي چې دا بل چا عبادت وکړه ما خو پیغمبران پویګلو په دې خبره خو تا ته ما بل الله فعبد وکم من الشاکرین بلکې آواز الله به بندگی کوي اے پیغمبران وکم من الشاکرین او شه شکر گزارو د ډلینا د دې د ډلینا شه مقدمات مخکې بیان شو ضروریه اوس هغه مقصد دلته بیانې پیغمبران ما د شرک نه منې کړو دا خلک د شرک له دعوت درکې ګوره پیغمبران ټول ما پوي کړو تم پیغمبرې عاشه اوس مقصدی خبره اورا الله تعالی شکر گزاری دا حق صرف توحید فی العبادت باندې چې تک عمل پیراشه کنه توحید فی العبادت اومنه دا او کې الله شکر صحیح ادا کیږي یوازې الله عبادت کول کته د شکر نو باز شرک فی العبادت کوي کنه شکر تا نه دیسته ته مشرک د کم شکر گزار دا غټ نه شکر خدا دې ان شرک لا ظلم عظیم ظلم بل الله فعبد بلکې صرف یوازې الله فعبد ته عبادت کوا تو بری دا مشرکان چې تا دا کوم مشوره درکې ګوره پاغه عملونه کې محمد صلی الله علیه وسلم
داغي سوزونه عبادتونه کې بلکې یوازې الله عبادت کوا د نور الہ او بوتانو د اندادو نه علاوه سمرقندی استقم علی عبادت الله وتوحیده د الله په عبادت باندې استقامت سره ټینګ شا کلک شا د توحید باندې کلک ودرېګا الله خبره منه قلبي وي د الله اطاعت کوا د الله توحید منه مقاتل وي بیزاوی رد پادی په خبره چې دی هغه ته وي تدیلات او منات دې کثانو لګو منه کنه ابن کثیر وی چې اخلاص سره د الله عبادت کوا لا شریک له ستاسو کوم تابعدار دی او تا منی نه غیدم داسې کوي وکم من الشاکرین نو شد شکر گزارونه شکر گزار ډېر نشاته وری وی دا الله شکر ادا کوا چې الله کم نعمت پتا باندې کړی دا ته هدایت کو ته پوهه کړی چې زما عبادت کوا تا ته خپل عبادت خو په دې شکر نو باسه خلکو خو ډغری والی بلا زمانہ غرونو سره او غټو سره نه پوهیدل چې زه عبادت وکړو چا به وګد انور مونږ ډېر پیدا راکې د انور عبادت وکړو خلکو خو ډغری والی دي تیارو کې تیندګونه والی دي تو شکر ادا کړه چې الله پاک پوهه کړي الله پوهه کړي ګوره بل چا نه الله پاک پوهه کړي وحی را جبريل راغی وکم من الشاکرین سمرقندی وی شکر ادا کړه الله په دې خبره چې الله پتا باندې نبوت هغه پرزو کړی دی اسلامي در کړی دی پیغمبري در کړی دا او دا خطاب ټول مؤمنانو ته دی الله چې په دې باندې کم کم انعام کړی دی لپاره کاږي دا شکر ادا کړي او د دې شکر ادا کړي چې الله پاک دې دین توفیق ورکړي د خپل دین توفیق ورکړي دا ډېر لوی خبره ده وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله دې قدر نه کړی الله حق قدره لا قدر داغم والارض جميعا قبضته ټول زمکه بداغه یو مټی وی یوم القیامه د قیامت پر والسماوات مطویات اسمان نمبران غړل شي بیمینه دا په خلاص کې والسما سبحانه الله پاک دی وتعالى پورته عما یشرکون دا نه چې دی ور سره شریکي امام رازی یو درې کرخه تفسیری خبره کوي وعلم انه تعالی ځان پوهیږه کله چې کین الله حکا عن المشرکین انه امر الرسول بعباد الاصنام د مشرکانو حکایت بیان کو خبره حالات بیان کړ چې دی رسول ته بوتانو د عبادت ترغیب ورکړو الله داغي په وینا باندې دلایل پیش کړي چې دا غلطه وینا دی گئی غلطه خبره غلط دعوت پیغمبر لور کی اور رسول ته حکم کو چې صرف د الله عبادت کوا داغه نه علاوه د بل هیڅ عبادت مکوا نبینا دا بیان او تبین کی اوس وضاحت کی انهم لو عرف الله کمعرفتی کدی مشرکان د الله صحیح پیژنګلو کړو کنه نه دا خصیص او پلیت سيزونه به الله سره په عبادت کې نه شریکول څنګه زبردست ربته ویلي او ما قدر الله دی خو الله پیژنې نه کنه ځکه خدا ابو تعالی شرک اختری کنه دې تر دې نو غټه ته ولوټه ته وداغه روح ته انسان ته وداغه هغه ته په سجده شوی چې دا روح پر نوځي پدې کې ادب الله ته وی سب پزول خبره کې سړیا د الله د شان نه به خبري عنوان بدای ہدایت پنځم باب د سورۃ اخیری باب سورۃ اخره پورې زی مونږ به کې دعا ایتونه وایو اگر چې دا مناسب نه دي ځکه چې رستو وو دا پسې آیت کې راځي او ګناه ده هو مونږ تلاوت د آیات وبو تفسیر کا ورکیږي نه بیا مشرکین فی العبادت چې دی هغه د آیت کې زجر ور کوي مشرکین فی العبادت هغه مشرکان چې عبادت د مخلوقات هم کی او د الله هم کی اولیاء او د بزرګانو د پرختو د شیطانانو د پیریانو د نیکانو د بزرګانو د رضیانو د هر چا عبادت کوي او سره د الله هم کوي د توی مشرکین فی العبادت دستور کوي او د غټو د لوټو د غیبانو د سچ عبادت کوي کنه که په هر طریقه باندې کوي کدا په نمبر په اشرف اور کی طواف یا دا غنه یریږي هغه در مدد شوی په کومه طریقه باندې دی کوي کنه هغه د آیات کې رټنه ورګي چې دا مکوي دی الله ګوره قدر نه پیژندل دا الله لا پکارو ګدا دي سیز لا پکارو نا قدر سړیا وما قدر الله حق قدره او تعظیم نه کړی د الله حق څنګه دا تعظیم حق تووري وي د مشرکان د الله صحیح عزت نکوم داتا چې پیغمبر تعالی د بوتانو عبادت ترغیب درکې دعوت درکې د ظالمانو د الله حق نه پیژندل
समरकंदी मा अज़्ज़म अल्लाह हक़ अज़मतिही वला वसफ़ू हक़ सिफ़तिही वला अरफ़ु अल्लाह हक़ मारिफ़तिही। अल्लाह पेजंदे न संग अगर पेजंद गलो हक़ो शेख वे अल्लाह बावल पेजने कना जथा अल्लाह ने पेजने मारिफत निश्त न मजहूल से इबादत के ते उसी पेजने इबादत के और अल्लाह पेजने कना अल्लाह सिंह पेजंदे दाग पर सिफ़ातो दाग पर कारून माने बता अल्लाह पेजने दाग खुदाई तोब का कुरान माने पेजने कना न मजहूल से इबादत नहीं चुके मजहूल जते उसी ने पेजने संग इबादत के पता नहीं से इबादत से इबादत के से दे आखिर नजाने तहूल दे कना नमा अज़्ज़मुल्लाह का अज़मती आज़मत उनको दे खल्क़ क़द्र उनको इज़्ज़त उनको अल्लाह संग चागलाए को दे इज़्ज़त दाग संग इज़्ज़त पकार हो कना। समरकंदी यहूद और मुशरिकान अल्लाह आगा सिफ़ात बयान चाग दाग शान सर न खायदल न आयत रागे पदे के तंबीह हो मुमिनान दा चता सु गोरे दी गोन खबरें उन्हें के गोरे खा ददी गोन तक तखलद उन खोजवे खा मुबर्रिद हुई जमा अज़मु हक़ अज़मतिही मिन क़ौल का फलान अज़ीमुल क़द्र नहासु वल माना अला हाज़ा मा अज़मु हक़ अज़मतिही दी अल्लाह सही अज़मतों को जगह जदी गैरुल्लाह इबादत को हालांकि अल्लाह खालिक़ुल अशिया हर चीज़ खालिक और मालिक करे। इमाम राज़ी विच दे आयत के दे के दे जुमला की और दो मसली दी अगर दा जबाद खलक दलील पेश की दा आयत दलील की पेश की अला अन्नल खल्क़ ला यारिफून हक़ीक़त अल्लाह चाहे मखलूक दा अल्लाह बहक़ीक़त बाने न पूएगी क़ालू अगी वाई लिअन्न क़ौलुहु मा क़द्रुल्लाह हक़ क़द्रिही युफ़ीदु हाज़ल माना ज़कर दे आयत ने विदा माना मालूम है कि जमा क़द्रुल्लाह हक़ क़द्रिही मुँह न पूएगी कना अल्लाह पाक ज़कर खुदाई भी ली कना आयत को दाई मनफी माना के गस्ते हम इमाम राज़ी भी इल्ला अन्ना ज़करना नहादा सिफ़त हाल कुफ़ार मुंग तादा वायु जदा गुरदा कुफ़ार हाल ने दादा मोमिनान हाल न दे फला यल्ज़म मिन वस्फ़िल कुफ़ार बिअन्नहुम मा क़द्रुल्लाह क़द्रिही वस्फ़ुल मुमिनीन बिज़ालिक तो काफिरान आयतुन दा मोमिनान तरा कर दे ता खबर दे गलत है बल दे मसला मा क़द्रुल्लाह क़द्रिही मा अज़्ज़मु हक़ तअज़ीमिही व हाज़िल आया मज़कूर फी सूरन सलास दा आयत पदरे सूरतों के दा मज़कूर दे सूरत अनआम के दाज़े करे सूरत हज के उदी सूरत के दरे ज़ाया हम दिमाग पे वो चला वहाँ अनआम उगोरा अनआम मदनी ने का मक्की दे बया सूरत हज उगोरा दा सूरत उगोरा न आगे आगे ज़े के आगे किसानों खबर कर दे कना अनआम के शिरकुन ज़्यादा से कर दे मक्की दे सूरत हज के हज अहकाम दी मदनी दे और दा सूरत उगोरा मक्की दे ना अल तागीम बकवास कर दे अहली किताब उदल तदीम कर दे खदा आगे फ़िज़ा मुताबिक आयतुन रागली वल अर्दु जमियान क़ब्दतुहु यौमल क़ियामा और ज़मका ठोला या ठोल ज़मके वो वाला क़ब्दतुहु दाग यो मुठी बवी दाग मुठी के बवी यौमल क़ियामा पर दा क़ियामत आग मुठी संग दे मुंग पे न पुयु को संग दाग द शान मुताबिक ते मुंग त पता निश्ता तो बरी वल अर्दु कुल्लुहा क़ब्दतुहु फ़ी यौमिल क़ियामा अब दाग मान ठोल बदाग कब्ज़े की भी शेख भाई आयत मुतशाबिहात न दे मुंग पदे न पुयु को तासुवीरी दी कना आयतुन दो किस्म दी मुहकमात बल मुतशाबिह दी ईमान इंसान अकल कार न कहीं हाँ समरकंदी भी फ़ी क़ुदरतिही व मुल्किही व सुल्तानी ला सुल्तान लिअहदिन अलैहा अदा माने के दावी मालिक यौमिद्दीन गुन तक दे दाग कुदरत के भाई दार सा दाग पे इख्तियार के दाब सुल्तान के बादशाह बनी इब्न क़ुतैबा फ़ी क़ब्ज़तिही फ़ी मुल्किही खैर विवादी भी जमा पलास करेगा नमा कब्ज़ा करें तल अल्लाह दखबल आज़मत और क़ुदरत बारे के खबर हो गई क़ुरतबी इमाम राज़ी भी और जैसे कि इमाम राज़ी तो कुरान मजीद मजाज और हकीकत बाने हमल कवल मुतालिक ज़बरदस्त बयान कर दे सो कोई चेहरा बस मुन सके अल्लाह अड़ के याद अड़ रोखाने का मुँह नदा मुराद दे और जन्नत से खुद नेक बख्त हल को हाल बयानी की नेक बख्त च खुशहाली और जहन्नम दा बदबख्त साड़े खपा देनो दा जहन्नम देनो अगर दा सब बकवास के साड़े ठोल गलत खबरी दी दलते बड़े तफसीली बहस कर दे हम दे जे हम दे आयत लान दे अगर ब्या पदे बांधे तफसीलन दे आयत तफसीरम ब्या कर दे वलनरज अला तरीक़ हकीकी फ़नक़ूल ला शक अन्न लफ्ज़ अल क़ब्ज़ा वल यमीन मुशअन बिहाज़िल अअज़ा वल जवारिह
د قبضې نه دا پته لګي او د یمین نه چېرې لاس په یو داسې د غوښې به د انسان په هن به که نه مضغوطه دا خبر راځي خو لیکن دا صحیح خبر نه الا ان دلائل عقلیه قامت علی امتناع ثبوت العداء والجوارح الله تعالی لیکن دا عقل منی کی چې د الله پاک زموږ ته اعضای داسې دغه اندامونه دي داسې جوارح دي فوجب حمل هذه الاعضاء على وجوه المجاز دا غي چې مجاز ته دا خبره بیا بوزو والسماوات واسماننا ټول متویات بیمینه متویات راغون بوي طوی توراتو کنه رانغاړل شي وي بیمینه داغه په خلاص کې څنګه چې داغه شان مطابق لاسته کلتا یده یمینونو داغه دوړ لاسونه وی خې موږ نه پوهیږو په موږ مزغو کې داغه ناراضي چې څنګه به موږ نه پوهیږو په شته چې کوم دی الله لپاره یې ثابت دی موږ منو خو هغه ید الله څنګه دا الله د شان مطابق هغه زما ستاسو د فهم خبرې نه دي ابن عباس وی سندګر چې معمولی مونته کلام شته د تفصیلی روایت وایم خو دې روایت باندې تفصیلی بحث به ابن کثیر کړي آل ته حکمونه سره وایو دا وړ اسمان نو وړ مکه د الله په لاس کې وي دا مخه ته یو خردله یو فی ید احدکم استاد په لاس کې د یو تن چې د دانې د غنم دغه دا چارشم دا ويده الاخرى خلون ليس فيها شيء ربيع الجرسنا دا بل لاس وید الله خالی ایک به شینی او ورسمن ورسمکه اریان بشه خو بس الله دې چې سوي صحیح وي مونږ به نه پويګو یو سړی بلاس کې لکه اکول نیولی کنه لکه دغه شان دی حسن بصری به کانها جوزه بقزها وقزيزها بګدا وانت نبی اسلام منبر باندې بنا سودا آیت به دوستو خطبه ویل خلکو دا فمر بهذه الايه آیت باندې تیر شه بیان کو خطبه خلکو لور کول او ما قد الله قدره آیت دوستو نبی اسلام فرمایل چې الله وړ اسمان الله بټول اسمان نو دا وړ زمکه دا خپل تلګي بیا بوای ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالقرة ابال لاس کې نه ولې چې وي الک راځي انا الله الواحد انا الله العزيز الله بداوي څنګه چې وداسي ونی څه کنه بیا دا خبره کې لوکې نو نبی سلام حتا لقد راينا مولد النبي سلام مولد په منبر باندې داسې مخ کې رسو کېده موږ یې منبر برو غورځي یو يهودي ورغه نبی سلام لا او ته فرماله محمد صلی الله علیه وسلم یقین الله اسمان نو په یو غته باندې ټینګي ازمه کې پابل او غرونه پابل او ټول مخلوقات پابل کنه راځي به هغه شروع بیانې دا نور رست به راغون نبی سلام یو مسکی شو خاندل الله چې دا غلاس کې والی به ان الملک نبی سلام خاندل تر دې چې نواجز یې غاخونه ښکار شو دا دغه تعجب او تصدیق د وجه خاندل چې دا ګوره يهودي په دې پویم نه دی په کتاب کې هم دادي خو بیا ما قدر الله قدره کنه سوګي اسمانونه به په خلاص کې وي ازمه کې په ګس لاس کې ناغوی نبی سلام فرمایل چې یا خودو عمر بدا فرمایل عبد الله بن عمر نبی سلام ما منبر باندې یا خود الجبار سماوات او ارض بيديه چې الله با اسمان نظم کې دواړه په خپل لاسونو کې واخلي او نبی سلام دواړه لاسونه موټی کړل لبه کولو کړل لبه فرمایل چې رحمان معظم مالک ما جبارون متکبرون شو نبی سلام منبر باندې مخ کې رسو شو یمین او شمال خلاص او غس لاسته شو تر دې چې ما منبر ته قتل چې ربر اخکتنه په حرکت شو او ما ویل چې کې دې چې نبی سلام دین روغورځي دومره حرکت هغه منبر وکړو اوس بعض علماء سي بس نبی سلام خو بیان کې یو غوته چې تکړه دینه سیواله اسونه غوړه بل نه کې دا بدعت وي دا صحیح حدیث ته یما اوس به توره په دې کې صحیح حدیث دا زې مناسب خبره وکړه کنه ها یو اعتراض شو په نبی سلام باندې د يهوديان یو مولا راغلو دام پیش کوم دتا ځکه چې دا نه من پاول دا روایت لیدل دي او مونږ ته چې خود لري شو هغه پسې ترمذی روایت هغه ته مونږ د استادانو نه دا غوړېدلو هغه راغلو نبی سلام ته چې ول ارض جميعا قبضه يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه
هغه هم انګریزان دي کنه يهوديان دي کنه خبرو اوس هم خبر دي اعتراض کوي قرآن کې خدای چې زمکه د اسمانونو ټول به هغه په لاس کې کنه دا خلق به کم دی هغه خلق چرته لاړه ولی اخی حساب کتاب خلانه دی شوی خیال دې اتا کیسه ختمه کړ ټول وړ اسمانونو وړ زمکه نور زمکه نور اسمان بیا خبر دی وړ نفعين الخلق عند ذلك قال هم فيها كرقم الكتاب اغي په دې زمکه په دې کې وای کنه لکه کتاب کې چې دا کرخه راخلی شي د لیکلي پکې دا توبری کې دا روایت ده توبری روایت ده اکم چې سنن ترمذی کې دی او قرطبی نقل کړی بیا رستو ابن کثیر کې دی نه خلک بکم ځای یې کې وته علی اجرس جهنم د جهنم پاغي پل باندې وای موږ دا جواب موږ زاکو دا بل مانو اوریدل توبری ده على الصراط یا عائشہ بي دا په صراط باندې کنه آی کې عائشہ بي دا تاسو کړه اسی يهودونه به هم راتلې شي بي دا هغه نبی عائشہ بي ودل فرمایل نه چې ما يهودونه او بور کړه روټه مې خپل خیراتي نماته دوا وکړه چې الله دې قبر د عذاب نو ساته نبی سلام راغه ما دې تاسو کو چې قبر کې مزه یې ماته جاو کنه بیا خبره شروع شو کنه راتلې بل ته راتلې کوسه ونه دغه کلی دغه وینو يهودو مدینه خو هغه عبادت کړي وکنه ها روایت بیان شوړي زیات کنه د دې روایت وګوره تفصیل امام ابن کثیر ډېر په خان انداز کې کړل دي حدیث په دې کې بیا ویل شي تاسو حواله سره درسته وي هغه سره هم لکه چې د آیت زمونږ ډېر ټیم اخلي نه ما په دې وجه باندې نور آیتونه نه تیار کړل احادیث په دې کې ویډیو زیات دي آیت کریمه متعلق هو الطريق فيها وفي امثالها مذهب السلف دا سي آیت دا آیت او دغه ته نور آیت په دې کې به زموږ مذهب د سلف وي د صحابه کرام مسلک په زموږه خام او هغه څه دي چې دا څنګه راغلي بغیر د کیفیت او تحریف نه دا جاری وساته بس چې څنګه دي دا مطلب باخله ابن کثیر چې صحیح کم خبره کړی دا بالکل صحیح لار ده امام بخاری رحم الله هغه حدیث په دې کې نقل کړی ما قد الله قدره یو يهودي د يهوديانو د مولیانو یو يهودي عالم راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته اے محمد صلی الله علیه وسلم یقینا موږ دا مومو چې الله بابا یو ګوت باندې د اسمانونو کې دی په بل باندې د ازمکه ونه په بل ازمکه اول ما وسرا او بو د خټه په بل ګوت وسایل خلائق الایس مین ټول مخلوقات په بل ګوت باندې الله وی ان الملک ز بادشاہ نبی صلی الله علیه وسلم صحیح بخاری حدیث ته حواله ٹھیک بل صحیح بخاری حدیث امام احمد مسلم ترمذی نسائی ټول نقل کړي خپل سننو کې هغه په دغه انداز د کم چې برنه بیان شو ابل هم دغه سي دي نبی صلی الله علیه وسلم مسکی شه تر دې چې غاونه ښکار شو ها دا حدیث په دې کې ډېر مشهور دی چې زد ازمکه بادشاہ مو هغه نور کم دي ازمکه بادشاہان کم دي وسو دا کارو کی کنه لازم کې اسماءونه راته کنه ان الملک عین ملوک الارض هغه بادشاہ باندې جګړه وی کنه صحیح مسلم کې دا حدیث ده ها نبی سلام منبر باندې دا خبره کوله کنه ذات یمن المنبر دا مسند احمد کې دا روایت موجود ده مسند احمد کې ها منبر باندې جناسو کنه او دا آیت بیان کو ما قدر الله حق قدره دا نبی صلی الله علیه وسلم همداغه سے فرمایل یقول هکذا بيدی پلاس باندې خلکو ته همداغه سے ګل چيو پدې ګوتې بل پدې کنه يحركها يقبل بها وهي حرکت ورکو مخ کې رستو کېدا غي سره او رب وی د خپل ځان تمجید کړي ان الجبار ان المتکبر ان الملک ان العزیز ان الکریم او نبی صلی الله علیه وسلم وی دمر رجفه دمر اړه کېده په منبر باندې کنه حتا قلنا تر دې چې موږ دا ویل یا خر النبی دې به د منبر سره ورځي ګوره دغه چې دومره حرکت نبی صلی الله علیه وسلم کو کنه ادا هنده صحیح مسلم نسائی ابن ماجه هغه دی نقل کړی دي مسلم پکې دا اضافه کړی دا ان الملک ويقبض اصابعه ګوت برا غونډي کې بیا به کولو کې کنه ګوت با ويقبض اصابعه ويبسطها ان الملك هغه د اجماع منبر ته لاندې نه کړي ما چې دی نبی صلی الله علیه وسلم باندې ورغورځي
عبید الله بن مقسم حدیث دی عبد الله بن عمر نه اغم دا بیانې کوم چې ما وختي وې خپدې کې یو اضافه هغه طبرانی نقل کړی دا بازار نقل کړی دا خو هغه کمزور دی هغه روایت هغه درې د مخکې رسو شو فجاء وذهب 3 مرات بل باندې نور رسیدي ضعیف ته دغه خبره کمزور نور خو تمام چې دی کې صحیح سندونه والا دی کې عباد بن میسرہ المنقری دی دو ځله منبر هغه اړګېدلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو یو آیت لولم سورۃ زمر د اخر نه چا چې پتا ځو کې او جړل کنه جنت دغه لپاره واجب دی دا آیت ولستو وما قد الله حق قدره نو چا په مونږ کې جړل چاونه جړل هغه څنګه چې ونه جړل نبی صلی الله علیه وسلم تاغي وې د الله رسول مونږ ډېر کوشش کوو هم له جړل نه لا نو ته یې تاسو بیا ولما کې جړل نه درځي کنه نه شکل د جړل جوړ کې هاذا حدیث غریب جدا دا انتهایی کمزور حدیث دی حیثمی لکی مجموع زوائد کی فیه بکر بن خنیس وهو متروکن بکر بن خنیس تے متروک راوی دے انتہائی کمزور دے ډیر کمزور پدې کې هغه روایت کم چې المجم الکبیر کې نقل دی وای ډیر کمزور هغه ده هم درې سوزنه چې ما د بندګانو نه پټ کړی دي اب ډېر وګد شي دا خبره خوځه اختصار سره به کوشش وکړو ثلاث خلال غیبتهن عن عبادی لو راهن رجل ما عمل سوءا ابدا لو کشفت غطائي کچره ما خپل پرده لګړه کنه فرعانی دیو ما ویني حتى نستيقن ويعلم كيف افعل بخلقي ذاتيتهم دیو ما ویني کنه لو کشفت عطائی فرعانی ایدو پتہ اولegi چې خپل مخلوق سره څنګه کار کوم وقبضت السماوات بيدي ثم قبضت الارض والارضين ثم قلت انا الملك بیا بازا اسمان نظم کې په ولاس کې ونی سما او دا بیا ويم چې مالک یم من ذا الذي له الملك دوني ثم رايتهم الجنه بیا بوته جنت خیمه واغه چې دې لپاره ما تیار کړی دی به یقینا بیا بوته ور خیم جهنم بو هم هر شر بوته هم لیکن ما قصدن دا دینه پټ کړی دی او بیان کړی می دیو تا برابر سي دي د اسناد کې محمد بن اسماعیل بن عیاش ته ضعیف خپل پلان نه روایت نه دی ورته دا نه روایت کوي مجمع الکبیر کې دی ګورم اخی سبحانه و تعالی عما یشرکون سبحانه پاک ته الله د شریکانو نام پاک ته د کمزورونه د غلطو د قبیحو کارونه صفاتونه او تعالی پورته دی بلند او بالا دی عما د هغه سيزونه یشرکون چې دی هغه سره شریکان کوي دی چې دا کم غلط سيزونه هغه ته نسبت کوي چې دا هغه سره شریک دی په هغه زمونږ کار کوي نه الله دې ډېر زیات بلند او چته دی خو ډېر خصيص سيزونه دون خکته سيزونه هغه سره شریک کوي الله خپل تبرئ او تنزیه بیانې خپل علو ارتفاع بیانې چې دی سره کم شرک کوي خزر بوتان عبادت کوم د الله نه علاوه زنه کوم الله پورته دی او پاک دی هغه سره چې دی سره شریک کوي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ پوکھی بوکلی شی في الصور پشپیلے کے فصعق بهوش بشی منا سوک في السماوات چې پاسمان کې من في الأرض سوک چې پدمکه کې الا من شاء اللهم مگر هغه سوک چې الله غواړي دا غنه بهوش کېدل ثم نفخ فيه اخرى بیا پای کې بل پوکي وکړي شي چوکړي شي نو صفهم قيام الناس بدي ولړ ينظرون ګوريبا تمخ ایتو مهواشرقت الارض بنور ربها اور خان بشز مکاد خپل رب نور باندې او د الکتاب عمل نور رجستر با رجستر بکې خودي شي پیغمبران براوستي شي او شهدا وقضيا بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا دغه په ټول ویل پکارو خو دایو 68 پوایو و دا تفسیرای شي نه په تلاوت کې ادا کې راولي ختمه به
عطف او عطف دا به پرې دی به نه شیخ صاحب به دا ګناه ده خلک سی بار ختم کې صلی الله علیه وسلم او المحسنات په سبا شروع کو سبا به نه شروع کې دا به په جوش وې هغه و دا عطف ته هغه سره ټچ کا کنه او خبر روانه ده وعلم انه تعالی لما قدر کمال عظمته بما سبق ذکره اردفه بذکر طریقه اخرى تدل ايضا على كم الله مخ خپل قدرت او خپل کمال هغه کامل قدرت بیان کو دلته کې اوس بیا هغه په بل انداز کې بیانې هغه د قیامت نه مخکې راتلونکي سيزونه بیانې مقدمات د قیامت ته وي شپېلې پوکلې بل څه تخویف اخروی دی د عالم د فنا کېدو حال ذکر کی ونفخ فی صور پوکی بوکلی شي یعنی اسرافیل و پوکیو کی پاغ کر کې فسائکان بیوش بشی سو کوئی مړ بشي منا سو په سماوات چې پاس ماون کې من فل ارض او پزمکه کې دي سو کی ما تمانا سو کوئی چې بیوش بشي دواړه معنی مفسرین لیکلي دي وخت لفو فی الصاعقه صاعقه کې د خلکو اختلاف ته چې سم مراد دي وخر موسی صاعقه آیت پیش کړي کنه ګور هغه مړ شوی نو بیوش شو دا خبره پیش کړي ده فهذا هو النفخ الذي يورث الفزع شديد دا شپېلې چې د اول شي کنده ډېر سخت غبرهټ په پیدا شي ډېر سخت یې را په خلکو راشي سورۃ النمل کې نه ذکر شوی و یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض یادم دې دا قول جسو کوي کنه وعلى هذا القول فنفخ الصور ليس الا مرتين دو الذي بنش پهله والی شي دویم تفسیر پدې کې دا امام رازی لیکي ان صاعقه عباد الموت صاعقه مرګ دی ویلی شي دی با غبرهټ نو د تیز आवाज د وجه مړ بشي ندرې د لبش پهله والی شي ها حدیث پدې کې رازی درې درې دا قران کې دو درې ذکر دا او یو حدیث کې ذکر دا یو نفخه الفزع دی سورۃ النمل کې ذکر ده د قرآن نه ثابتي دویم چې کوم د نفخه الصاعق ده د بیهوشه ادریم چې کوم د نفخه القیام ده شپېلې والی شي خلک واپاسي دا دوا اخیرنه صاعق او دا قیام دا دلته ذکر دي نفخه د فزع چې ده کنه سورۃ النمل کې ذکر ده نمل 87 کې هم د درې وایدونو کې دوه ایتونو کې درې شپېلې ذکر دي سو کې دوه لګنی فزع او دغه مرګ یو اخلي سو کې درې دله هم امام بیزاوی فسای گمن فی السماوات منظر خرمیتن مړ بشیرا پریوبزی یا بیوش بشی الا من شاء الله لیکن هغه څوک چې الله دا مړ کېدل بیوش کېدل نه غواړي څوک مراد دینه دیوان مخ کې ماټر تفصیلی بحث کړی دی زړه درسونه ګوره هم زبر سره زما څوک جبرئیل میکائیل اسرافیل ملک الموت مراد دي څوک شهدا مراد دي شهیدان دی با الله د عرش نه چاپیر ولاړي او تور به و سره سند کمزور ده وښ سند د کمزور ده څوک حملۃ العرش دي ایو عجیب غون روایت د غم نقل کړل ده سند خو ما کتل نه ده شپېلې کې بده د لپوکیو والی شي نفخه الفزع اول غبرهټ والا پوکې دي ابن جرير دا نقل کړه دویم نفخه الصاعق د به وشکې دریم چې کوم دي نفخه القيام رب العالمین ها دغه دي الله به حکم وکي اسرافیل تاول پوکیو کا نغبا فيقول انفخ نفخه الفزع تبو چې فزع والا پوکي ور کام ناغه صرف تفزع اهل السماوات واهل الارض الا من شاء الله ټول با غبروشي زمکه اسمان ولا غسوک چې الله دغه يرول نه غواړي ابو هريره تاسو کو اے نبی سلام دا سوکت من شاء الله نو فرمایو اولئک شهداء وانما يسئل الفزع الى الاحياء دا شهیدان دي کنه فزع بجوندو ترسي اولئک احیاء عند ربهم يرزقون الله دین ساتلی دي بیا به اسرافیل ته وی چې بل پوکي پکې و انا بل بووي هغه سره به دا خلک بیهوش شي بیا ملک الموت راشي اے ملک اے ربا قد مات اهل السماوات والارض الا من شاء زمکه اسمانو والا ټول مړ شو لیکن هغه څوک چې تداغي دغه نه غواړي مړکول نه غواړي نو څوک وي پاتې دي
هغه وی ز پاتې ما انت الحي الذي لا يموت ته پاتې او عرش والا ملائک پاتې دي جبريل او میکائیل پاتې دي الله تو فرمایل اس کو تغریش انی كتبت الموت ما مرګ لیکل دي پاغه چا زما دارش تلان دي بیا ملک الموت راشي یا رب قد مات جبريل و میکائیل جبريل و میکائیل مړ شو اوس وګ پاتې شو الله تخپت را تاسو دی وی کوي هغه زپات یمان تل حي الذي لا يموت بقي حمت عرشك زپات مت عرش والا خزپات یمن الله فرمای فل يموت حملۃ العرش مړ دي شي عرش والا چې کوم لاندې ملائک دي کنه فيموتون مړ بشي هغه الله به حکم کوي ويأمر الله تعالى العرش فيقبض السوره عرش ته به حکم وکړي ناغه باغ سور ځان سره قبض کی او بینسیه کم شپېله چې فیقول ای رب قد مات حمد عرشک فیقول من بقي فیقول بقيت انت الحي الذي لا يموت وبقيت انا زپادشه مت پادشه فیقول الله انت من خلقي خلقتك لما رايت فمت لا تحيي فيموت هغه تم بیا اخر کې هغه مړ شو دا روایت نقل کړه توبه خا آیت کې نور مخ کې تفسیر امام رازی یوسو وجوه نقل کړی دی امدادي خو انداز له بدل کړی دی هغه چې ابن عباس وی چې عند نفخه الساق يموت من في السماوات ومن في الارض جبريل میکائیل نه لاور ټول با بیا الله ودیم ملکی دویم دا چې شهدا مراد دي چې هغه الله نه مړ کوي منه مرګونه وی راغی بیوشو په ناراضي سو ګو چې موسی عليه السلام د دینه مستثنا ده ځکه چې نبی سلام وی هغه اول انسان به ما چې الله باغ ما نه بزمکه پټو شي زو پاسه مکه نه چې زه وګورم نو موسی عليه السلام بعد عرش پای نیولې نه پويګم چې آیا دې به وشه شوی نو کله ما نه مخکې پاسه دلې دی دغه ده سو ګو چې حور عین او سکان د عرش او کرسی هغه مراد دي قطاده وی چې الله اعلم بانهم من هم الله ته پته دا چې دا سوق دي دا منشا سوق دي قرآن کې او په اخبارو کې دا څه نشته چې موږ ته پته لوي چې دا سوق دي مذاهب ټول معلوم شو کنه ګورم ما کې ثم نفخ فيه اخرى بیا دوباره پوکي وکړي شي په دې کې هم دی پوکي کې د دیش پهله کې سلويخ کالې دي دواړه په مینز کې چا تاسو کا بوهره نه ما بين النفختين 40 قال يا واه 40 يوما اي سلويخ ورځې سلويخ میاشتې سلويخ ورځې سلويخ کالې دي سړي ناغوی سلويخ دینو ما بین نفختين 40 خزیات علماء 40 سنه دي کلونه دي توبریم دغوی بیا الله یو باران وری د بارنه نپاغي سره به انسانان روخیږي د انسان هر اندام دا روشي ختم شي وي سیوا د وړو کې نام چغه دغه د لکېلم کې دی هو عجب الزم زنبه شاته چې دغم لکېلم کې وړو کې کنه لکېلم جوړته ومنه يركب الخلق دا غنه مخلوق دوباره پاسي هغه نه په بملوزي نه په ور کې سوځي وګوره بیولوژي کې وګوره فاذا هم قيام ينظرون دغه وخت په داخله ګلاړو ګوري بام خلق په پاسي جوړ دو مرد وي معاذ بن جبل څنګه خلق پاسي نبی سلام ته يبعثون جوردن مردن خلق پاسي بربند به لغړ به او ځوانان به سوال اسکلن به کنه شونډې نيش نشي مکحلین بین بنی سلاسین دیرش کلن بی دیرش کلن بی مکحل بی کنا ترگی بیتوری بربند لغل فیضا هم قیام ینظرون داخلک جپاہی دا کبرون نگوری بدا اللہ حکم تبا گوری سوکی داغی پا انتظار کے بی کبرون نجپاسی یا پا انتظار کے بی گوری بچے اللہ تا حکم کی اسمان تبا گوری اسمکی تبا گوری جدا سنگا بدل شویریم ګوري با چې حساب ته به څوک دي ته آواز کوي یا دې دنیا کې کوم عمل کړی هغې ته به ګوري خپل مور پلار ته به ګوري چې دا وګوره هغې په ځان اخته دي مونږ ته زمونږ اړو تپوس نه کوي یا خپلو هغې کسانو ته به ګوري چې د باندې حق ته یاده د هغه حق والی دی هغې ته به ګوري چې دوی به اوس ما سره څه کوي روحونه دې ته واپس شي که نه قبرونو نه پاسي نو ګوري به څوک دا په معنی د انتظار هم دی ینتظرونه په انتظار کې به دې سره به څه کولی شي امانه قرطبی لیکلی دا رستونه ګوره هم الله خالق كل شيء لا هر چیز پیدا کون کې دی وهو على كل شيء وكيل هر چیز نگهبان دی له مقاليد السماوات والارض یواز دا په قبضه کې دی کونجای د اسمانونو ازمکه
والذین کفروا کسان چې انکار کړی دی په آیات الله د الله د آیتونو نه اولئک هم الخاسرون دا کان خاص غي تاوانیان دي تبادی قلوا اے نبی فغیر الله سوا د الله تامرون تاسو مالا مشوره را کوي اعبدوا چې عبادتکم ایها الجاهلون اے جاهلانو ولقد اوحي حال دا چې وحی کړی شوی دی الیک پیغمبر تا ویل الذين من قبلك واغ پیغمبرانو کسانو د جستانه مخکیو د دې خبرې وحی لای نشک دا کچره تم شرکو کې لا يحبطن عملك ان خامخاست عمل به برباد شي پیغمبر هر پیغمبر ته وی وتكونن خشبه خامخات من الخاسرين تاوانيانو جاهلانو د الله نه سوا د بل شي عبادت نکوم ما ته آسمانی حکم دی خانه د چا کې بل الله فعبد بلکې وای د الله بندگی کوي پیغمبر وکم من الشاکرین شکر گزار موحدین ډرینا وما قدر الله حق قدره او د مشرکانو قدر نه کړی د الله حق قدر لا قدر داغه د الله صحیح عزت نه کړ ظالمانو تا د بوتانو عبادت کوي والارض جميعا قبضته احد الله طاقت وګور او ټول ازمکه به داغه یو موټی وی عمل قیامت د قیامت پر ورځ هغه جوړه کړی دا تاسو خو ویلی کنه یومین دوره کې عبادت شپږ ورځې کې جوړ وکنه تباکی به ماغه کنه لاسو کې به واخ دی چې ته به کې تبا به کې دا هغه ته اشاره ده پرز د قیامت و سماوات مطویات اسماء نبت توشوین غړ دی شوین غختی به به یمینه دا په خلاص کې سبحانه پاک دی الله تعالی پورته ما یشرکون دا غنه چې دی سره شریکي نیندوانو پنځ د دنیا بادون کې جدا خدای دی بربادون کې جدا دی دا ټول بکواس ته غوره وشنا برahma وشنو شیوا تریمورتی دا کنه درې مورتی دي درې شکل دي الله باندې کړ الله بربادي او الله یې چي نه یو ذات دغه صفات درې دي په ګډ وډو سره شي وانو فخا پوکي بوکل شي د ازمکه چې لاسونو کې کوي کنه داغي مقدمات شروعات سری دادي پوکي بوکل شي په سوري پشپېلې کې فسای کان هغه سره بهوش شي مړ بشي هغه څوک چې پسمانونو کې د پزمکه کې دي الا من شاء الله مگر هغه څوک باندې بهوش کېږي نو مړ کېږي چې الله داغي بهوش کېدل نه غواړي چو غواړي چې ما بهوش کېږي نه بهوش کېږي ثم نفخ فيه اخرى بیا په کې بل پوکي وکړي شي فاذا هم قيام الناس بدي ولالو ينظرون غوري با سبحانك الله